ټیپو سلطان د مسلم تاریخ یو ډیر غټ مجاهد او هیرو دی چې ټیپو سلطان دنیا د شر میسور په نوم هم پیژني. دی انتهایی نیک، مدبر، ریښتونی مرد مجاهد او چې په بری صغیر کې د تاریخ برابر یو بل تاریخ هم نه ملاویږي. تاسو د انګریزانو خلاف مذمت کې هم یادېږئ چې تاسو د انګریزانو خلاف لومړنی مذمت کړی وو. ډېرې تنهایۍ باوجود هم په دنیا جنگونو کې جنګېدلی وو او 20 کاله د برطانیې کمپنی سیسا انډین خلاف د یو مضبوط دیوال غوندې ودرېدی، خو د خپلو د غدارۍ د وجې ته شکست میلاو شوی و او په 4 مئی 1799 باندې ته د بهادرۍ په یو جنگ کې شهید شوی. او ستا د یرې د انګریزانو دا علم و چې کله یې ستا د شهادت واورېدو نو باقاعده په لندن کې ستا په شهادت باندې هغوی یو خپل جشن هم منو کړی وو او ته یې پوره اعزازاتو سره دفن کړی. د هغوی تا نه دومره یره کېده چې ستا د مرګ نه 100 ګنټې بعد هم هغوی ستا قبر له خواله هم نه راتله، چې تر نن ورځې پورې دا اعزاز چاته هم نه دی میلاو شوی. ستا د وفات نه بس جنرال حارث وویل چې اوس هندوستان صرف زمونږ دی او موږ په هندوستان باندې د قبضې نه هیڅ څوک نشي منې کولی، چې نن به په تاریخ کې موږ د دې مرد مجاهد واقعه بیانوو. زما نوم دی میرولي خان او تاسو ګورئ تعمیر الاسلام چینل. دې مرد مجاهد چې کله هم تلوار اوچت کړی دی نو د انګریزانو زندگی د ده لاسه بې چینه شوې ده، چې د ده د بهادرۍ کیسې به نیپولین هم کولې او تا ته د دنیا لومړني میزایل هم ویلی شي. د دې داسې مرد مجاهد زندگی آیډیل جوړولو په ځای باندې د ده کتابونه فراموشه کیږي. ټیپو سلطان د سلطنتي ناسور د حیدر علي خان مشر زوی و. ستا د مور نوم فاطمه و چې عرف فخر نسا نومی و، چې هغه د نواب محی الدین مشره لور وه، چې حیدر علي د خپل زوی د خواهش دپاره د آراکاټ بزرګ کې د ټیپو مستنشا اعلی بزرګ په مزار کې دوا غوستې وه. ځکه خو تا خپل مشر زوی له نوم هم ټیپو سلطان کېښو د دښکې بزرګ په نوم باندې. کنیت ابوالفتح نوم یو چې دا نوم د ده د نیکه د نوم نه ایښودی شوی و. ټیپو سلطان به په ماشوموالي د ازمرو بچو سره لوبې کولې. حیدر علي د ټیپو د خدمت یو خاص تربیت کړی و. د ده د ښه تعلیم لپاره نه صرف حیدرآباد بلکې د لرې علاقو نه ښه قابل استادان هم او د جیت المدني تعلیم هم ښه خدمتي حاصل کړو ورته، چې ده د اسلامي علم نه علاوه عربي، فارسي، انګریزي، فرانسیسي، تامل او اردو غوندې ژبې به ده ویلی شوي. د دې علم نه علاوه فالون سپاګیري، شمشیزني، تیراندازي، نیزه بازي او نور داسې وغیره باندې د ده ډېر زیات مهارت حاصل و. 1769 کې د ماهي په بندرګاه باندې انګریزانو حمله وکړه چې دا علاقه د ټیپو سلطان په اختیار کې هم راتله. د څه وخته پورې ارضي طور باندې تا دغه کنټرول ختم شو، خو بیا هم تا ته هیڅ سکون او قرار نه میلاوېدو. ته یو جوش جذبې سره ودرېدې د خپل پلار حیدر علي سره او دا وعده مو وکړه چې د انګریز نه به موږ د خپله بدله واپس اخلو، او په دې طریقه باندې سیکنډ وار کې جنگ شروع شو چې تاسو پکې د انګریزانو نه سمې دوړې وکړې. ته یو ډېر ذهن والا انسان وې او د خاموشۍ ګزار سره ډېر زیات ماهره هم وې، چې تا نه به دشمن د دې ګزار نه بالکل نشو خبرېدی. چې په 1780 کې انګریزانو تاسو سره یو ځل بیا جنگ شروع کړو. ټیپو سلطان او د هغه پلار حیدر علي لسکم 1 لاک فوج سره کرناټک ته ورسېدو، چې هلته کې یو انګریز کمانډر هیکټر کرنل وار کمانډر ستاسو انتظار کولو، ولې چې هغوی یو جنګي سامان را په مخه کړی و چې ټیپو سلطان دې په لاره کې مخې له راغلو او په لاره کې ولې شکست ورکړو او دا انګریز کمانډر یې قید کړو، چې دا د انګریزانو لپاره یو ډېر غټه صدمه وه. لہذا د جنگ د سامان نه رسېدو د وجې انګریزانو ته یو ډېر غټ نقصان میلاو شو، چې دا د ټیپو سلطان د عمل او د ذهانت یو نتیجه هم وه. په 7 دسمبر 1782 کې ستاسو والد صاحب حیدر علي وفات شو، چې په دې وخت کې د ټیپو سلطان عمر 22 کاله هم و. د پلار د مرګ په ټیم کې ته په یونان کې قابض وې، چې په 11 دسمبر باندې تاسو ته د پلار د مرګ پته د میرزا خان غالب په وجه باندې ولګېده، چې په 25 دسمبر باندې ته د خپل فوج سره کوه چکمور ته د خپل پلار مزار ته ورسېدې او د 22 کالو عمر کې تا ته د میسور د بچایۍ ذمہواري در په سر کړې شوه، چې په اول کې تاسو د تخت سنبالو کې ډېر زیات مشکلات ولیدل. په دې دونه سخت حالات کې تاسو خپل فوج نور هم زیات مضبوط او زیات کړو. باقاعده مو د فوج یو رجمنټ هم جوړ کړو، هغوی له مو تنخواګانې هم منظورې کړې، چې په دغه ټیم تقریبا ستاسو 1 لاک فوج و. انګریزانو د جنرال میتیوز په قیادت کې په میتیوز باندې حمله وشوه، په مالابار باندې حمله وکړه
چې تاسو له انګریزانو شکست درکو او قبضه درنه واغشته چې د دې بدله کې ټیپو سلطان بیا په بټنور باندې تاسو بیا فتح حاصل کړه او بیا مو د بنگلور محاصره هم وکړه. د دې محاصره په نتیجه کې 11 مارچ 1784 باندې د بنگلور په نوم باندې په سوله باندې د دواړو وختو انګریزانو سره دسخط وشوي چې دا هغه لومبنۍ او اخیري موقع وه چې یو هندوستاني په انګریزانو باندې دونه سخت بوج شوی و. په دې معاهده کې چې ټیپو سلطان کوم شرایطونه کېښوده هغه ټول شرطونه انګریزانو ومنل او په 1783 کې ټیپو سلطان د باچا لقب حاصل کړو او په خطه کې تاسو د مغولو باچایانو سره خپل نوم هم په باچایۍ کې شامل کړو. تاسو د خپل دور یو نوې کرنسي هم جوړه کړه او د خپل ملک انتظامی معاملات مو هم درست کړو او په حکومت کې مو یو نوې اسلامي آئین هم نافذ کړو. د سنې هجري په ځای مو د سنې محمدي مو جاری کړلو او میاشتو له مو هم نور نوې اسلامي نومونه کېښودل. په ملک کې مې نور نوې صنعتونه هم قایم کړل. ټیپو سلطان د فرانس د جمهوري حکومت نه متاثر شو او د فرانس هغه عملی نفاذ مو دلته کې هم عاید کړل او د خارجه امور دیگر اختیارات مو هم وزیرانو ته په حواله کړل. په عدالت کې ټول اسلامي قانون نافذ شوی و او د اسلام په دننه به ټولې فیصلې کېدې. په هغه وخت کې ټیپو سلطان میر صادق وزیر اعلی خوښ کړی و چې په 1784 کې ټیپو سلطان عثمان خان یې سفیر جوړ کړو او سلطنت عثمانیه ته یې ولېږلو. په دې عرصه کې کاروانسس گورنر جنرال جوړ شو او هندوستان ته یې راولېږلو او د راتلو سره د ټیپو سلطان سره شوې معاهدې ختمې کړې او په 1790 کې د جنرال مینډوز په قیادت کې انګریز فوج په میسور باندې یو ځل بیا حمله وکړه. په دې کې انګریزانو ته ماتې ملو شو. په فروری 1789 کې کارنوانس کې په خپله د انګریز فوج قیادت یې وکړو او د مراټیانو په مدد سره 1792 کې او په مصالحت باندې مجبور کړو. د مسلمانو فوج نظام او هندو مراټیانو د خپل اقتدار لپاره یې ټیپو سلطان یو غټه خطره وګڼله او غداري وکړه. د انګریزانو سره یو ځل بیا لاس میلاو کړو. لہذا انګریزانو فروری 1792 کې نظام او د مراټو په مدد سره سرنګمپوټا باندې محاصره وکړه. د ټیپو ملګري میر صادق پورنیا او کمرودین په دننه انګریزانو سره میلاو شو چې په دې وخت کې انګریزانو سره 50,000 فوج او د ټیپو صرف 30,000 فوج. انګریزانو د میسور په سلطنت باندې سرمپټم باندې حمله وکړه او د کلي دیوالونه مات کړ او دننه ور داخل شو چې په دې وخت کې ټیپو روټۍ خوړله او چې کله دته د حملې پته ولګېده نو روټۍ یې په ځای پرېښوده. په دې وخت کې نږدې خلکو تاسو ته یو مشوره درکړه چې ته په خفیه لاره باندې پټ وځه او خپل ځان بچ کړه. چې ټیپو سلطان په دغه ورځ دا تاریخي خبره وکړه چې د ازمري د یوې ورځې زندګي د ګیدړ د 100 کالو نه بهتره ده. دا خبره دې وکړه او په جنګ ورغلی چې په دې طریقه ته په 4 مئی 1799 کې ته شهید شوې. د برطانیې گورنر چې کله د ټیپو سلطان د مرګ आवाज واورېدو نو خوشحاله شو او وی ویل چې اوس هندوستان زمونږ دی او په بل ورځ ټیپو سلطان خو د اعزازونو سره دفن کړو چې د ټیپو سلطان 2 ښځې او 12 بچي چې هغه انګریزانو ګیر کړل. خو مشر شهزاده فتح حیدر سرنګمپټم نه بهر و چې په دې وجه هغه د گرفتارۍ نه بچ شو. لارډ ویلجی د شهزادګانو لپاره 2,40,000 وظیفه یې ورکړه. د میسور په تخت باندې د پخواني باچا په تخت باندې یې کېنول او دا شاهي خاندان یې کلکته ته منتقل کړل. ټیپو سلطان هغه واحد باچا و چې د په دربار کې بهر ټیم یو ازمري موجود و. د امریکې یو غټه خلایي اداره ناسا یو غټ پورټرین پکې جوړ شوی دی چې په هغې کې ټیپو سلطان میزایل چلولو باندې ښایي ولې چې دته د برصغیر لومړني میزایل مین وایي چې دا ټیکنیک اول د استعمال کړی و. ټیپو سلطان انتهایی نیک او رښتونی بادشاه و چې د هغه کردار زمونږ د راروان نسل په مزه ختمول غواړي چې هغه په صحیح معنو کې د اقبال مجاهد و چې نن هم موږ ته د انګریزانو د شکست لپاره د ټیپو سلطان په شرط یو قرآن ضرورت دی. زما امید دی چې دا نننۍ ویډیو ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي او تاسو له ډېره زیاته مزه هم درکړې وي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. موږ به ملاویږو په یو بل نوې انټرسټینګ ویډیو کې. تر هغه ټیمه پورې تاسو نه اجازه غواړو د خپل ځان زیات خیال ساتئ. والسلام.